رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصوم جنه، الصوم جنه، دا روزه چې کوم دی ډال دی، دا روزه څه نه ډال دی. ډال څه ته ویلی شي؟ سړی پې د مقابل د ګزار نه ځان بچ کوي، هغې ته ویلی شي ډال. لکه جیکټ خلک اغوندي یا کم په لاس کې هغه کم څیز نیولی او څوک مخامخ ګزار کوي او دی ورته مخې ته نیسي. د روژې مثال هم د ډال دی. دا روژه ستا حفاظت کوي د دریو څیزونو نه. علماو لیکلي د دې حدیث مبارک په تشریح کې چې دا روژه ستا دپاره د دریو څیزونو دپاره ډال دی. یو چې کله خواهشات نفسانی ستا د حد نه سیوا وي، یعنې ستا خواهشات د ګناهونو، د بدکارۍ، د زنا وغیره څومره سیوا وي ستا، نو دله پکار دی چې دی روژه ونیسي. روژه د شیطان د خواهشاتو نه د بچاو دپاره یو بهترین ډال دی. او حدیث مبارک کې هم دی و چې کم سړی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم سړی د نکاح کولو طاقت نه لري او خواهشات یې تنګوي، نو دله څه پکار دی؟ دله پکار دی چې دی روژه نیسي. او دویم دا روژه چې کوم دی ډال دی د دنیاوي مصیبتونو تکلیفونو دپاره. که یو سړی غواړي چې زه د دنیاوي تکلیفونو او مصیبتونو نه زه بچ شم، نو دې مسلمان له پکار دی چې دی روزانه بنیاد سره خامخا دی کله کله چې کوم دی روژه نیسي. د روژې برکت دا دی چې ته به دنیاوي مصیبتونو تکلیفونو نه به الله تبارک وتعالی امان نصیب کړي. خیراتي روژې د دې دپاره نیول پکاري، حالات د بهتروالي دپاره او دارنګې د دنیاوي مصیبتونو نه د بچاو دپاره خیراتي روژې نیول دا پکاري. او دریم نمبر روژه ډال دی په دې بنیاد باندې چې دا د آخرت د عذاب نه ستا دپاره د بچاو ذریعه ده. ولې حدیث مبارک کې دی چې روژهدار چې د الله د رضا دپاره روژې نیسي د ده ځای جنت دی، د دپاره جنت خسته کولی شي، د دپاره د جهنم دروازې بند شي د روژهدار دپاره. نو د دې وجې نه د آخرت او د دوزخ د عذاب نه د بچاو دپاره بهترینه ذریعه چې کوم دی، بهترین عمل څه دی؟ هغه روژه نیول. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الصوم جنة، روژه چې کوم دی څه دی؟ دا ډال دی. د ګناهونو نه ځان بچ کول غواړو، دنیاوي مصیبتونو نه ځان بچ کول غواړو او د آخرت د عذاب نه ځان بچ کول غواړو، نو موږ له پکار دی چې د روژې اهتمام، د روژې اهتمام دا لازمي دی.